جانان مبارک مکے معظمے کے دغه د حق आवाज لا نو پورته کړي نو د آقا او د غلام په منځ کې اختلاف نو راغلی او د پلار او د زوی په منځ کې اختلاف نو راغلی خو چې زما جانان مبارک کله دغه د حق आवाज پورته کړ نو زوی د پلار خلاف او پلار د زوی خلاف په بدر کې یو بل ته مخامخ بیا ولاړ دي. سبحان الله. ولې عزت مندو زکه چې دا حق سیز داسې دی چې دا بیا انسان د دنیا د هر یو سیز نه بے پروا کوي. الحمدلله لبیک چراغه نو الله کریم جل جلاله په فضل و کرم سره دې د حق یو داسې आवाज پورته کو چې اوس خبره ګرانه شوه خلکو د باباجي ژوند د مکته چې په دغه حالت کې د حضور د دین د پاره په کم انداز باندې خپل منډې ترړې وهلې دي څنګه خپل قربانۍ ورکړې دي ناغي په زړه کې خدا راغله چې ته زمانه لاس کولې نو دا خود د حضور د دین د پاره خپلوم او چې ته د حضور د دین او دغه مشن مخالفت کې نو زما څه کار دی چې زستا لاس کول کم زما څه کار دی چې زستا در لدر شم زما څه کار دی چې بیا تاسو سره د مرید او د پیر تعلق وساتم زما څه کار دی چې بیا د تاسو سره د استاد او د شاګرد تعلق وساتم تعلق خټول د الله او د رسول د پاره وو داغه د دین د پاره وو چې دا پکې نشته نو زما تعلق بیا سره ضرورت نشته د دنیا خطا مال نور سنرا کول بلکې تا خو زما په جیب باندې نظر نو هغه خو با سر زما جیب ته کم دیش په ورځه اوس ته دا خبره راغله نو باس خبره ختمه ده زکه وې عزت مندو بابا جی الحمدلله یو تول وک او بیا زمونږ نه خو رخصت شو په یو داسې ټایم کې چې د قوم ته ضرورت ډیرو خو زه اوس هم سوچ کوم زه مغي مبارک د خپل حصے کار کړی دی وایي دی باندې هغه مبارک د خپل حصے کار کړی دی قوم مکمل طور باندې را بیدار کړی دی سلور 50 کال دی لګ ژوندون کې ول الله جل جلاله ډیر لوی برکت ورکو او دا د اولیاء شان دی دا د اولیاء مرتبه ده چې هغه الله په لګ وخت هغه کار اخلي او په आवाज ته هغه کار اخلي چې هغه په لکونو خلق نشي کولی مونږ به د باباجي مبارک والد سے براتوي وی باباجي بده فرمایل وی مونږ د مشران ویلي دي کمال الله په پاکستان کې لس مخلصین راکړه څومره لس مخلص خلق راکړه نو ان شاء الله چې د اسلام نظام په پاک ورځ باندې چې کوم د پاکستان کې به د حضور دین په تخت باندې وي خو چې لس کسان نو زما به ذهن دا خبره چې کوم دی یعنی دا خو با و چې باباجي کړه د خوندا سي بابا خو ذهن کې به مې وې چې دا څنګه کې دي شي په لسو کسو باندې به دومره لوی دغه څنګه چلیږي او بیا پاکستان غوندې وطن کې چې مسلسل د اسلام مخې نیول کېږي خو قسم درته خورم چې ما د باباجي مبارک ژوند وکته د قبله امیر المجاهدین ژوندون وکته نو زه وایم لسم ډېرو که داسې دوه درې نور پیدا شوی وي انشاءالله اسلامي انقلاب به راغلی وي او همداسې به مو اورېده د حضرت خواجہ سے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ چې 90 لاکھ اندوان څنګه مسلمانان کړي دي یو سړی یو کس 90 لاکھ خلکو زړونه څنګه د هغې زندگی بدلولی شي او دا څنګه کیدی شي شخصیت یو وي او د 90 لاکھ زندگی بدلی شي والله العظیم چې کلم قبله امیر المجاهدین وکته نو پسترګو باندې زموږ عین الیقین حاصل شو چې آو داسې خلق شته دی چې صرف 90 لاکھ نه الله ولا شان دا ورکړي چې د کروڑونو خلکو ژوند بدلولی شي والله العظیم حضور امیر المجاهدین صرف پاکستان کې په کروڑونو نه په ټوله دنیا کې چې د حضور غلامان اوسېږي د کروڑونو خلکو ژوندونه بدل کړ کروڑونو خلک د حضور علیه السلام مبارک دین طرف ته راوسته د دغه مشن طرف ته راوسته د حضور علیه السلام مبارک طرف ته والا سنت والا متعین کو او ورته فرمایل چې راشه د حضور در تزان اوس پارا دنیا هم ستا د آخرت هم ستا دی